قدرمنو دا خو به ځان سره جي که داسې کېدم لګو مې نه خیر دی صحیح خیر دی جی برکت قدرمنو باباجي موږ له پیسې راکوي قدرمنو دا 2 کروڑه دي دا 2 کروڑه نم زیاتې دي ښه دا نن ماته باباجي راکړې دا 2 کروڑه نم زیاتې دي الله تعالی دې باباجي له ډېر عمر ورکړي او ډېر صحتونه دي الله ورکړي امین او بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکي مهربانه دی ملګرو ذاکر رحمان عمر زیما او زما ډېره زیاته خوشبختي ده خوش قسمتي ده چې ولی کامل ولی الله زبانه بس مغفر الله باباجي قدرمن هغوی سره ولاړ یم زما خیال چې زما د ټولو نه درون خوږ او زړه راښکونکی پروګرام به دی چې زما سره باباجي په نظر راځي د هغوی فرزند ارجمند هم دلته کې ولاړ دي موږ اصل کې پروګرام د زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه د هغوی حوالې سره دی باباجي بیمار دي نو موږ به د هغوی فرزند ارجمند سره یو څو خبرې کوو مولوي صاحب دا راته ووایه چې د دغه شیخ صاحب د شهادت خبر د څنګه میلو شو باباجي ته څنګه پته ولګېده د دوی څه احساسات وو بسم الله الرحمن الرحیم زمان محمود الحسن دی باباجي صاحب شیخ الحدیث مولانا مغفور الله باباجي صاحب زموږ والد صاحب دی او د ډېر وخت نه تاسو سامعینو ته معلومه ده چې هغه تدریس کوي دلته شیخ صاحب په 2016-17 کې دلته تشریف راوړی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه په حکم باندې هغه دلته تشریف راوړی او د ابتدا نه د والد صاحب سره ډیر زیات تعلق او مینه محبت هغه علمی نسبت په هغه سره ډیر زیات تعلق او مینه محبت بیا دا وخت تیرېده ابل رس چې دا غي مخکې هفته کې دا غي د شهادت خبر راغی نو باباجي صاحب ډیر زیات اول خو موږ دی نه خبرول چې د موبایل نه خو بیا زمونږ خیال نو روټۍ کې ناسو موږ د جنازې تذکره وکړه نو دی وی چې د چا جنازه او څنګه نو بس په هغه سره بیا دی خبر شو ډیر زیات خفغان ځکه د شیخ صاحب ډیر زیات مینه او ډیر زیات محبت و د باباجي صاحب سره او د دې عمر سره ډیر زیات مینه و هر هفته کې به هر ورځ بلا ناغه تاسو کو شیخ صاحب نن راغلی دي حالانکه هغه خو د منګل پیر منګل بوت په د درې ورځو کې براتل خو باباجي صاحب هر ورځ تاسو کو چیرې په دې هفته کې تاسو کو دا په کوم ورځ بچ شهید کیږي د دین یو درځ مخکې تاسو کو نو موږ ورته نه جی هغه خو دا غي دراتلو بل ورځ د نن نه ده یو درځ مخکې دی تاسو کړه نو موږ ورته په هغه ورځ باندې دا تذکره وکړه اوس تاسو کوي چې پته وته لګیدل نو او دی بس خبره چې دا غي څه خبره شروع شي بس بیا جاړي نو دا راته وایي چې شیخ صاحب په وجه باندې د جامعې ته څومره نقصان ورسېد نو دا خو دا شیخ صاحب خو ډېر لوی شخصیت او د جامعه حقانیه کې خداغي خپل ځای او د ارچا خپل ځای وي او دا خلاګانې خو نه پور کېږي لکه څنګه چې زمونږ د جامعې مشر استاد شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه دا غي پتلو سره یو لوی خلا راغلی و او هغه به زویم چرته ډکه نشي دغه شانت بیا د غي فرزن مولانا حمید الحق شهید رحمت الله علیه په دغه سره چې کومه خلا راغلی ده او دغه شانت د شیخ صاحب نو یقینا موږ ویو چې دا خلاګانې به پور نشي دا به ډکه نشي ځکه داسې شخصیت دا په صدو کې پیدا کیږي دا خو داسې نه وي چې یاره هر سړی د عزت طلباو ته چې هر سړی درس نظامی وای نو داغه نه به شیخ ادریس صاحب جوړیږي یا داغه نه به مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه جوړیږي یا به داغه نه شیخ مغفور الله باباجي صاحب جوړیږي دا خو داسې نه دا خو په صدو کې یو شخصیت پیدا کیږي مولانا صاحب اخیری پوښتنه که په یو جمله کې شیخ صاحب ته د شخصیت بیان کې نو بسې یاره جی د شیخ صاحب خو الله تبارک وتعالى غي ل ډیر علمي عملی کمالات او ډیر مینه محبت هغه چې څومره محبت د باباجي صاحب سره او بلکې زه خو د هغې داسې کشر وم چې د بچو په زیرات ما سره به چې کله میلاو شو دا اوس د اخره کې د کاکا صاحب کې یو جماعت کې پروګرام نو ما بیان وکړو نو هغې نه پس شیخ صاحب راغی نو ما سره میلاو شو ما ته وی خندل وی لکه بیان دی وکړو او چې کله به ملاقات شو نو د باباجي صاحب تپوس پې کوم ما ته به باباجي صاحب څنګه دی او مزاحن به وی چې یاره هغه ځوان دی که بوډا نو زه د سجاد مولوي صاحب نه تپوس کوم چې ځوان نو چې سبق ته راغلی نو زه ویم چې ځوان دی او چې سبق ته نه راغلی نو زه ویم چې بوډا دی
او یو ځل داسې دی پروګرام ته تلو سجاد مولوی صاحب دی واپس راتله نو د شیخ صاحب د کور ته راله نو الته شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه سره روټۍ خوړه نو په روټۍ کې هغې تذکره وکړه وینن زمونږ کور کې اختر دی دومره زیات محبت او ډیر زیات به خوشاله دل داسې دلته هم باباجي صاحب هغې له د چې پروګرام کو څه دعوت به نو ډیر زیات مینه محبت او بس الله تبارک وتعالی دې دا محبتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي باباجي صاحب چې د حدیثو درس ته ځي نو هغې ته به شیخ صاحب همیشه یو عطر را لېږل چې یو به ختم شو نو بل دا آخره کې اوس دا عطر دا شیخ ادریس صاحب باباجي صاحب ته را لېږلي چې دا به دوران درس دا هغې استعمالوي ماشاءالله قدرمنو دا شیخ صاحب باباجي دا عطر را لېږل به دا تحفې را لېږلې ده جاړي شیخ صاحب باباجي جاړي دا تحفه شیخ صاحب را لېږلې ده باباجي ته داسې ده جي دغسې ده بالکل جي او اکثر به یې داسې را لېږل او یو ځل ما سره میلاو شو نو ما ته وی باباجي صاحب له مې عطر را لېږلي ما ورته ویل مې جي بالکل خو زمونږ په سر باندې دي نو ډېر زیات خوشحاله شو وی نه وی دا مطلب مې نه دی خو زه ویم چې درس حدیث کې هغه استعمالوي لږ شان موږ ته جي د اعزاز دپاره بالکل قدرمنو د شیخ صاحب دغه اخري عطر مې زه غواړم چې موږ کې ګناهګار ډېر زیات بې حده دي خلکو پورې ځان مه ګورو یقین وکړه که موږ وي چېرته څه ترې جوړ شي نو ډېر زیات ګډوډ یو جزاک الله جی جزاک الله دا شیخ صاحب جی عطر د باباجي له وروړو نو موږ ته لکه هغه کړو الله دې دوی خوشاله کړي مولانا صاحب باباجي صاحب سره د تاسو یو څه دغه کې زه دعا وته باباجي ډېر زیات جوړل جی دعا وکړئ جی د شیخ صاحب د په حق کې دعا وکړئ او زمونږ د مرګري دی جی د عمرې اراده ده دی وایي چې نو هغې کې څه دغه دی پکې رکاوټونه دي چې الله غو رکاوټونه ختم کړي او ماته د حرمینو سعادت نصیب شي دا مرګره جی دا تاسو چې او جی عمرې ارمان مې دي جی او د شیخ صاحب په حق کې عمرې ارمان مې دي بار خبره پاتې کیږي جی کامیاب الله تعالی الله دې کامیاب کړي الله مې عمرې له بوج دا دواره تو الله اور سعادت تاسو ټول شي وګورئ امين الله تاسو د ټول سعادت د شبو امين الله دې ته دې نو وګورئ امين جی الله مغفرت شیخ صاحب شیخ دې مغفرت دې شیخ مغفرت دې شبو امين الله دې ته دې شرف عمرې دواره ته کوي خجی الله کامیاب قدرمنو دا زما د جون د ټولو نه غټه سرمایه نن ما پروګرام ریکارډ کو ډیره مهرباني چې تاسو کوم ملاقات موږ له کوم نه موږ داستا احسان نشو ویرولی جی